السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د مسجد نبوي چې کومه دردناکه واقعه مخې ته راپېښه شوې وه، د هغې باره کې عمران خان هم تازه بیان مخې ته راغلی دی او د خپل قوم نه معافي غوښتې ده او دا ویلي دي چې زما ورکرانو هلته ډېره غلطي کړې وه او هغو له نه دي پکار چې هغو داسې حرکت کړی وي ځکه چې هغه زبرګه خاوره ده. نو ملګرو که تاسو په دې ویډیو کې د عمران خان هغه خبرې اورېدل غواړئ نو مهرباني وکړئ که تاسو زموږ چینل کې نوي وئ نو زموږ د چینل مهادر سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ بټن ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي. ملګرو په سعودي عرب کې چې هغه دردناکه واقعه مخې ته راپېښه شوې وه چې هلته کې د پي ټي آی څو کسان راپاڅېدلي وو او هغو هلته کې نارې وکړله چې کوم شهباز شریف تللي وو هغو ته لوټي ویلې چور ویلې چا پکې څوک سپېړه هم ایستې ده یو کې کوم چې وفاقي وزیر دی شهزان بیګ ټي د هغه نه سر خو هم راښکلی دی. نو ملګرو هېچا هم داسې نو پکار چې په دومره زبرګه خاوره باندې د هغو بېعزتي وکړله. ملګرو د هغې باره کې اوس د عمران خان یو تازه بیان مخې ته راغلی دی. عمران خان دا ویلي دي چې هلته کوم کسان ګرفتار شوي دي نه ما چاته دا ویلي دي چې تاسو کنځل وکړئ یا چاته لاس واچوئ هدې کې زما هېڅ کار نشته او نه دغه کار زما ورکرانو کړی دی او په دې خبره زه او د قوم نه ځکه معافي غواړم که دای کې زما ورکرانو دا کار کړي نه زه خو د هغه حکومت ته دا خواست کوم چې زر ته زره زما ورکل هم سزا ورکړه ځکه چې هېچا له هم نه دي پکار چې هغه په دغه زبرګه خاوره باندې یو داسې بېعزتي وکړي ځکه چې هغه ډېره خوږه ځمکه ده. نو ملګرو تاسو به ټول حقیقت د ویډیو کې کتلی وي ځکه چې اوس د عمران خان په خپله دا بیان مخې ته راغلی دی او عمران خان ټول حقیقت بیان کړو چې زما د هغه واقعې سره هېڅ تعلق نشته او نه زما ورکر داسې کیدی شي چې هغه داسې غلط الفاظ استعمال کړي. دې کې ټیک د چا سازش کیدی شي یا څه پته لګي که دوی چاته پیسې ورکړي چې راشه په څه طریقه باندې عمران خان بدنام کا. نو ملګرو تاسو اوس موږ ته په کمنټس کې ولیکئ چې عمران خان دا چې عمران خان کومې خبرې کړي دي دا دروغ دي او که رښتیا دي. نو ملګرو هېچا له نه دي پکار چې هغه یو داسې زبرګه خاوره ده او د هغه زبرګې د خاورې بېعزتي هېچا له هم نه ده پکار او نه انشاءالله او نه به موږ هغه خاورو دپاره څوک پرېږدو او نه به د سعودي عرب د خاورو دپاره کې نه څوک کنځل وکړي او نه به څوک داسې الفاظ استعمال کړي ځکه زه به ډېر سخت خفه کېږم. هغه زما د حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم خاوره ده او په هغه خاوره زه خپل جهان هم ورکوم خپل جهان مال بچي ټول زما د هغه سعودي عرب د خاورو نظارو قربان خو هغه خاورو ته به هېڅوک هم په بد نظر باندې نه ګوري ځکه چې هغه ډېره قیمتي خاوره ده. په هغه قیمتي خاوره کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم زموږ چې کوم خوږ نبي دی هغه پکې پیدا شوی دی هغه پکې غټ شوی دی هغه پکې ځواني تېره کړې ده هغه پکې جهادونه کړي دي. نو ملګرو موږ په دې خبره ډېره سخت خفه شو چې اوس داسې کسان راپاڅېدل چې هغو په هغه خاورې باندې ډېره غټه بېعزتي وکړله. د سعودي عرب حکومت له پکار دي چې هغه ټول کسان زر ته زره ګرفتار کړي او هغو د سریام پانسي کړي چې خلک د هغو نه عبرت واخلي آینده به څوک داسې حرکت بلکل نه کوي. نو ملګرو دا زموږ ویډیو به ستاسو ډېره خوښه شوي وي د دغه رنګې ویډیو کتو دپاره زموږ د چینل مهادر سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره ضرور د ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي.